No, 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 no. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زمونږ قرآن محل چوک دی او ساول ډیر قرآن محل چوک غیر چاپیر په کې لیکایو شو چې کم مرګورو تم پته نشته او هغه ځان ته پته لګول وړي نو دا مین چې کم دلته کې دا چوک دی دا کته دغه برایټ سٹار سکول اینڈ کالج دی او دې سره لاندې لار کې کوم تل دا مینار مسجد ته او دغه پوښه لاندې مروغانو باندې ته مېرې باندې ته چې کوم لار تللی ده او دلته دا مین روډ چې کوم دا داسې دا دغه ته تللی دی مردان طرف ته دا تللی ټول او دغه پکې زمونږ قرآن محل دی چې کوم ښکاري تاسو ته دا زمونږ مین قرآن محل دی. اکثر به ملګرو تپوس کوو چې یاره کوم ځای ته ضرور رسو او کوم ځای دا قرآن مجیدونه ده وړو نو د دغې خاطره مونږ ځای په ځای په دې والچا کې چې کوم دی وکړو دا په بره لیکلی شوي دا قرآن محل پلازه ده دغه باندې ډیر زیات ځای نو دغه لږ معمولي غونډه کې دغه شو او دغه شان دی خو سره د ګوهر کاکا چې کوم دکان دی په دې باندې مو باقاعده لیکلو کو قرآن محل چوک دا د ګوهر کاکا دکان دی نصیب ته سره خواته سلمان جان روډ دا ساول ډیر دی ساول ډیر ځله مردان ساول ډیر دی یو سره ځای په دې دغه کې اوس خو به ګوهر کاکا خلکو ته پته لګي کنه چې یاره دا کم ځای دی او کم ځای نه دی. ها اورې اوس یو سړی د بل ځای نه میلمه راځي نو پته به ورته لګي. ها ریاض خان اسیپا دی خواله کو ګوره وروره اسیپا یو سړی تپوس کې یاره سلام کلام وکړه دا ریاض خان بس تاسو ملګري وایي دا اسیب چاول پروش پکې لږ راوله دا اسیب تر وروره ښه دا ریاض خان دی او دا ټولې وړي ته غونډه داسې ما ته پته نه چې څوک ٹھیک ده ریاض پوه شو ښه ها دغه قرآن محل دی قرآن محل پلازه ده داسې دا ټول مونږ ډېر چاپېر دا لیکل کړي هلکه ثوابین دی اسیپه ثوابین ریاض دی بس وی پېژندې ځان وایي چکر ته راشه دا زمونږ چې کوم دغه چوک دی په چوک کې مونږ باقاعده دغه لیکل کړي دي قرآن محل چوک ساول ډیر دغه قرآن محل چوک ساول ډیر دا په هر طرف باندې الحمدلله مونږ الله دې خوشحاله کړي اسانه دغه یو سیستم دی چې مونږ ته د دې شي ډېر زیات ضرورت دی چې اکثر به خلکو دغه اوس غټ چې کوم دی مونږ بره لیکلي دي قرآن محل چوک ساول ډیر ځکه چې د دې ضرورت ده چې اکثر به خلک د یو ځای بل ځای نه هغې ته به دا پته نه لګېده چې دا کم ځای دا قرآن مجیدونه ده وړو کم ځای درکړو کم ځای درنه کړو نو په دغه واسطه باندې الحمدلله مونږ ټول والچا کې وکړو او غیر چاپېر مونږ دغه په دې بورډونو باندې په دې دیوالونو باندې ولیکل دا اوس غټ د دې بلډینګ باندې را چې هغه نیر نه سړی را مخامخ شي الحمدلله د هغې پته بیا لګي چې دا قرآن محل چوک دی دا چې کوم مین چوک دی دا مونږ د قرآن محل په نوم باندې مشهور کړو انشاءالله
او چې چا د هر ځای نه مېلمانه راځي یا که موږ ته قرآن مجیدونه راوړي زموږ خاص غرض پکې را دی او چېرې یو برکتي نوم دی او ډېر لوی اوچت نوم دی انشاءالله په دې باندې چې کوم زمونږ د بهله اله الله دې خوشحاله کړو الله دې خوشحاله کړه دغه مقصد زمونږ دا و چېرې دلته کې یو سړی د لرې نه قرآن مجیدونه راوړي نو هغوی ته اکثر پته نه لګي چېرې کوم چوک ته درشم کوم ځای له درشم د چا دوکان پالې درشم اوس ټولو ملګرو له دغه درخواست چې چا سره هم زویب قرآن مجیدونه په کم کم ځای کې وي باقاعده هغوی ساوړډیر بازار ته چې رارسئ تاسو ته په خپله پته لګي د قرآن محل چوک ځکه چې په هر طرف باندې غټ غټ لیکلي شوي چې دا قرآن محل چوک دی نو هر سړي ته به پته لګي چېرې دا قرآن محل چوک دی ځکه چې هر طرف ته لیکل شوي دي او دغه شان دا غیر چاپیر په هر دیوال باندې په هر ځای باندې موږ لیکل کړي چې دا قرآن محل چوک دی دا غیر چاپیر دی سره چې دا څومره دیوال وي کله مردان ته طرف یو سړی راځي هم کله دی بل طرف بشخاریه طرف راځي که دلته کې روغانو طرف ته ځي یو سړی داسې د کلي منځ ته نظم ګړی ته ځي نو اکثر به د دې ځای پته نه لګي د خلک په دې کې شکمن او چېرې کم ځای له ځان ورسو دغه زموږ قرآن محل دی د دې بیسمنټ کې او د دغه قرآن محل الحمدلله خپل خادم شته هغې کې چې د کوم د قرآن مجیدونو د صفایۍ چې کوم دغه سیسټم دی هغه الحمدلله برابر دی او هغې سره سره خیر سلیمه خیر د هغې سره سره چې کوم دی زموږ هر یو کار الحمدلله برابر چلیږي او چې چا سره په کم کم ځای کې قرآن مجیدونه باقاعده هغه دلته قرآن محل ته راسوي انشاءالله هغه به ترتیب سمو او د هغې نه علاوه که الله ته منظوره وه نو د را روان اتوار ته به که خیر خیرته او پروګرام سیټ کېدو باران ونه شو یا موسم سیټ و نو انشاءالله که الله ته منظوره ده که موږ سره ډېر زیات قرآن مجیدونه جمع شوي انشاءالله د را روان اتوار پرس کېدی شي چې پروګرام سیټ کړو نو هغې لپاره موږ یو پیره بیا کمپین چلو نو اتوار ورځ د کم کم مرګري فارغه یا څوک نه فارغه نو هغه دا پیرزان فارغ کې چې د قرآن مجید نه ځان خبر کې چېرې په څه طریقه باندې دا خفېږي یا د دې چې کوم تدفین دی چې هغه په کومه طریقه باندې کېږي نو را روان اتوار ته انشاءالله که کم کم مرګري که د بل ځای هم څوک او راتلی شي نو باقاعده ساوړډیر ته ځان رسوي سامد علي وعلیکم سلام الله دې خوشحاله کړو ساوړډیر ته ځان رسوي انشاءالله د دې را روان اتوار پر کوشش کوو ځکه چې خال کې موږ سره ځای کمېدو والی دی کامران نانا الله دې خوشحاله کړه کوشش کوو چې را روان اتوار پر ورځ باندې ټیم کېدو د قرآن مجیدونو چې کوم د تدفین کار دی چې هغه کو ځکه ډېر زیات جمع شوي دی او بیا راته ځای بندېږي خال موږ سره یو دی نو چې کم مرګري بیا فارغه یو څوک راتلی شي نو باقاعده ځان ورسوي ځکه کمپین به ورته چلو انشاءالله د هغې نه به یو ورځ نو مخکې به بیا چې کله مونږ کنفرم هم کړو نو انشاءالله کوشش به کوو چې پیره بیا مې د جوجل دوه درې پیرې به دغه بیان کوو چې را د اتوار په ورځ سم د سارې نه که الله ته منظوره وه مونږ به ورته سیټینګ ویټینګ برابر کړو ځکه دې لپاره تبې هغه چتونه مونږ تیار راوړو هغه د مردان نه راوړو غلامونه دغه ترتیب به برابر کړو کله تاسو ساوړډیر بازار ته رسئ دا مین چوک دی په مین چوک کې په هر طرف باندې دلته دا لیکل شوي چې ساوړډیر چوک قرآن محل چوک ساوړډیر دې کې دغه زمونږ قرآن محل دی دا کوم ښکاري دا قرآن محل پلازه ده او دا زمونږ قرآن محل دی دغه زمونږ قرآن محل دی دا لاندې د دې خپل شیشې او خپل حساب کتاب هر یو شی الحمدلله ښه برابر دی او بالکل محفوظ صفا پراتی او پای کې خادم لګي روزانه پکې چې کوم د بندولو کار دی چې کوم د تدفین لپاره موږ ټوله کوو او روټین کې چې پای کوم زوید قرآن مجیدونه دی هغه بالکل د استعمال نه دي نو هغه د جدا کوي هغه بندي او چې کوم د استعمال دی او لږ معمولی زوید دی هغه جدا کوو هغه مرمت کوو او ټیم په ټیم باندې الحمدلله هغې ته موږ ته همدغه ملګري چې کوم دي نو دغه مسلمانان تعاون کوي داسې موږ غیر چاپېر په هر طرف باندې الحمدلله دا لیکلي چې دا قرآن محل چوک ساوړډیر دې چوک ته ضرور رسئ نو تاسو ته په هر طرف باندې دغه لیکل ښکاري چې قرآن محل چوک ساوړډیر نو دا یو نوم دی انشاءالله او دا ډېر اوچت نوم دی او ډېر پوخ نوم دی دا په دې قرآن مجید په نوم باندې الحمدلله موږ دغه چوک چې کوم دی دا به مشهوره و دا به انشاءالله زموږ د دې کلي دپاره هم د برکت خبره مې د دغه خبره به مې دغه قرآن محل چوک ساوړډیر دا به انشاءالله په ټول پاکستان کې په یو ځای کې هم د چوک دا نوم نه او دا به واحد ساوړډیر کې چې انشاءالله دا قرآن محل چوک دی او د هغې مقصد دا و چېرې د یو ځای بل ځای نه خلک دا قرآن مجیدونه راوړي نو هغوی ته به بیا پته نه لګېده چېرې مونږ یې کوم ځای ته یوځو ځکه چاته به دا ترتیب نه میلاوېده او پته به نه لګېده انشاءالله دا یو پوخ نوم دی او دلته دې چوک ته چې راورسېد نو هر چا ته دا پته لګي چې دا قرآن محل چوک دی دا د هر چا ته د دې علم شته کله چې راورسېد نو دا یو بلډینګ دی او دا دوه بلډینګونه دا درې بلډینګ دا درې بلډینګ په یو ځای باندې دا درې پلازې دي
په دې کې په دې منس پلازا کې چې کوم دی دغه زموږ قرآن محل دی او دغه قرآن محل چې کوم دی الحمدلله د هغې ترتیب دا دی چې په لکونو په زرګونو قرآن مجیدونه موږ سره په هغې کې پراته دي او الحمدلله دغه یو سیستم په دې کې به چلېږي او چې تر کومې پورې مونږ کې سایي دا به ځان سره بوځو که بیا مړه شو بیا به نور خدای پاک داسې څوک را پیدا کړي چې هغې به چلي کوشش وکړئ پروګرامونه ځان سره زیات نه زیات شیر کوئ او ریاض خان الله دې خوشحاله کړو بس دا اسم نه ضرور بس دا خو دا ژوند داسې په ټکه ټکه باندې تېرېږي او سبا پې سړی پوه نه او هر څوک ګناهګار دی او کوشش کوو چېرې په دې باندې څه ناڅه ځان بچ کړو دا یو د ثواب یو ذریعه جوړه شي یا د الله نه د خلاصي یو ذریعه جوړه شي نور پکې ګناهګار هر سړی دی که یو سړی ډېر هم ځان ته ځان ته پاک وایي نو نن سبا پاک نشته چې دا کوم دور دی دا د پاک په دې کې به ډېر په مشکله باندې یو سړی ملاوېږي بس زمونږ دغه کوشش دی چېرې دونه چې ته خدای دې وبخښو کو یا د دې قرآن د برکته مو الله پاک معاف کړي بس دغه یو ترتیب انشاءالله دا به چلېږي پروګرام نه سره شیر کوئ او انشاءالله کوشش به کوو چې د را روان اتوار پر ورځ باندې که چېرې زمونږ سمېدو که خیري نو بیا به واپس یو کمپین چلو که خیري اتوار ورځې ته به انشاءالله ځان جوړو انشاءالله د اتوار پر ورځ باندې کوشش به کوو یو پیرنې به بیا پروګرام جوړو داسې نو دغه پروګرام نه سره شیر کړئ د قرآن محل چوک دی انشاءالله د را روان اتوار پر ورځ کېدی شي که الله ته منظور وکړه خیري نو دغه یو ترتیب دی د قرآن مجیدونو د تدفین چې کوم کار دی انشاءالله دا کوو ځکه چې دغه قرآن مجیدونه موږ سره ډېر زیات تعداد کې جمع شوي دي او بالکل خال چې کوم دی زموږ ډک دی هلاخی خال چې کوم دی هغه موږ سره ډک دی نو موږ کوشش کوو چې یاره دغه چې کوم خال دی چې هغه موږ نه بند نه شي او یا نور موږ ته زیات نه شي او دې نه پس به موږ ته یو عبدالرحمن بھائی وعلیکم سلام ورو الله دې خوشحاله کړه دې نه بعد به موږ ته د ځمکې هم لږ تکلیف راځي ځکه چې موږ سره کومه ځمکه ده خو صرف درې مرلې ده او په درې مرلو کې موږ سره چې اوس هم کوم قرآن مجیدونه پراته نو تقریبا چې دا پکې ښخ کړو نو نیمه ځمکه به زموږ نه لړه شي نو که کوم ورور به یم داسې چې هغه وایي چې یاره ما سره ځای دی نو دغه انفارمیشن موږ بار بار زه بیا به وایم انشاءالله د نن نه به دغه زه شروع کوم په هر پروګرام کې به دغه وینا کوو چې یاره که داسې څوک چې هغې وایي چې یاره موږ سره ځای دی موږ یې وقف ورکوو د ځمکې دپاره د جومات دپاره یا د مدرسې دپاره نو به یې زموږ سره هم دغه یو ترتیب دی چې موږ ته به ځمکه انشاءالله پکاري د قرآن مجید دپاره که څوک هم داسې چې هغوی سره سیسټم زیات دی الله پاک وله زیاته ځمکه ورکړي زیات ځای وله ورکړي نو دغه یو ترتیب دی چې موږ ته به د ځمکې ضرورت راځي نو که څوک هم داسې نو باقاعده رابطه کولی شي چې یاره په کم ترتیب باندې نو دغه د قرآن مجید په مد کې به موږ ته انشاءالله ځمکه پکار دی ځکه چې درې مرلې موږ سره به او حسنین جان الله دې خوشحاله کړه دغه درې مرلې کافي نه ده هغې کې به زمونږ کار وشي خو څه ناڅه کار به زما نه پاتې کېږي بچې الله به یې الله دې خوشحاله کړه او الله دې تاسو ته هم ژوند درکړي چې مونږ سره دغه شان اوږه په اوږه باندې ولاړ یې دغه یو ترتیب دی چې انشاءالله دا قرآن محل چوک دی ټول ساوډیر چې څومره ملګري دي خوشا علاقې دي چې هغې ته د دې علمي چې دغه قرآن محل چوک دی چې چا سره په کم ځای کې قرآن مجیدونه نو باقاعده هغه دلته قرآن محل چوک ته راسوي دلته هر طرف ته چې تاسو ورځئ نو په هر طرف باندې به تاسو هم دغه څیز ملاوېږي په هر طرف ته به دا بورډونه لګېدلي غټ غټ په بلډینګونو باندې باقاعده غټ غټ لیکلي چې قرآن محل چوک ساوډیر صرف قرآن محل چوک ساوډیر نو چې کم ملګري مې چې هغې ته ټولو ته دا پتې چې دلته دا پوزیشن دی او دا کار دی کار دی ونه کو دغه یو پروګرام دی دغه یو پوزیشن دی انشاءالله نو کوشش وکړئ پروګرام نه سره زیات نه زیات شیر کړئ او دغه یو ترتیب دی ښه ګوهر کاکا څه به وایو خیر وړاندې ډېر دی ډېر زیات دا ته وموږ کلي کې نور خلک هم شته هغوی به یې دا دغه مغه دا څوک موک نه کوي بس زمونږ ورسره ګوهر کاکا ښه وخت دی او دې لپاره یې کوو که نه زمونږ یو ډېر غټ لالچ دی لالچ زمونږ دا دی چې زه یم چې سبا څوک وایي چې خدای دې وبخښه بس نور پکې څه شته نه نو سمیرا خاجره الله دې خوشحاله کړه بس دغه یو ترتیب به روان انشاءالله او بس ګوهر کاکا څوک څه کوي څوک څه کوي او څوک په یو ترتیب باندې رواني څوک په بل ترتیب باندې رواني موږ پکې دا پن شروع کړو چې به یې دی خوا ضعیف قرآن مجیدونو زیات تر دا هېڅ چا نه راوړو ځای په ځای په دې جوماتونو کې په ځای په ځای ما وکتو مختلف قسم ځایونو کې به ډېر زیات په بد حالت کې پراته وو ډېر زیات په ضعیف شوي وو ډېر زیات په خراب شوي او ولې ډاکټر
ها هغه ترتیب ډېر زیات خراب وو شکر الحمدلله دغه یو ترتیب مونږ جوړ کړو چېرې د دې چې کوم زمونږ قرآن محل و هغه متصل کړو او الحمدلله په هغې کې په دې چوک کې مونږ ګیر چاپېر دا هم لیکلی اوس که د یو سړی د یار حسین نه راوړي یا یو سړی د هر ځای نه راوړي قرآن مجیدونه هغې ته به بیا پته وي چېرې دا دغه دی پرویزه ښایي څه کې ولې ډېر ډاکسنه راځم خو دې څلور بجې کوټې هغه 2 بجې راځي دا څه زه یې ساره مو بیا نو بس خیر ده خیر دی شکر دی خیر دی دغه یو ترتیب دی پروګرام سره شیر کوي ځکه چې را روان اتوار ته ګورو کوشش کوو که موږ فارغ وو او باران نه شو موسم ټیکو ان شاء الله قرآن مجیدونه موږ سره زیات نه زیات جمع شوي پروګرامونه زیات نه زیات ځان سره شیر کوو کوشش به کوو ان شاء الله د را روان اتوار پر باندې ته یو ترتیب سم کوو که خیر دا قرآن مجیدونه ښه کړو ډېره شکریه